دردېدلې واقعات دي. د یو خاندان نه 40 کسان دا وفات کیږي او هغه وفات کېدې هم داسې دي چې د چا لاشونه پیدا کېږي او د چا نه پیدا کېږي، او چې د چا لاشونه پیدا کېږي نو هغه هم داسې دي چې د چا لاس نشته او د چا خپه نشته او اندامونه ټول زخمی دي. مسلمانانو ته یو درخواست دی چې د خلکو کورونه وران شوي دي، د دې خلکو آبادی ختم شوي دي، پټي ختم شوي دي. یو خو د دې خلکو سره مالی امداد تعاون وکړي، او دا ټیم د ښې صدقې دی چې موږ د خپل ورور مسلمان سره دا صدقه او خیرات وکړو. او په یو خاندان کې او د یو کور 22 کسان وفات کېږي، د انتهایی دردناک واقعات دي. او کوم ورونه چې د خدمت دپاره تللي دي، اول د خدمت کې منډه ترړه وهي، الله دې د دا سعی او کوشش دا قبول کړي. یقینا دواړه ډېره قربانۍ دي چې پیسې لګول او هلته تله خدمت کول. الله دې د دې دا پیسې لګول هم قبول کړي، او الله دې د هغې خلکو دا سعی او کوشش هم قبول کړي. کومه خلک د غزګي ته نشي رسېدی او یا ورسره مالی تعاون هم نشي کولی، نو دغو ته درخواست دی چې په کورونو کې د هر فرض مانځه نه پس دعاګانې وله وکړئ، چې کله تلاوت کوئ د هغې نه پس ورته دعا وکړئ، ذکر و اذکار کوئ د هغې نه پس ورته دعاګانې وکړئ. یو خو الله دغه لاشونه را پیدا کړي چې کوم غایب دي، بل دغه پسماندګانو ته الله صبر جمیل ورکړي. کم مسلمانان چې بهر ملکونو کې دي نو هغو ته درخواست دی که ستاسو مالی وس کېږي که لږې وکړه ډېرې نو ښه موقع ده په امانتدار لاسونو دې سره امداد وکړي. او ستاسو په دیرو کې او ستاسو په وجرو کې تاسو سره بنیر او د سواد خلک چې هغه کسان چې د هغو رشته دار وفات شوي نو هغې سره په دې غم کې او په دې درد کې شریک شئ. او بله دا ده